او زمونږ استاد پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول انبیاؤنا بهتر نبی دی. زمونږ استاد پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د ټول فرشتونا بهتر پیغمبر دی او بهتر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مقرب فرشتونم بهتر دی، د جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نه بهتر دی او عزتمند دی، د میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام نه بهتر دی او عزتمند دی، د اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام نه مکرم او عزتمند دی، او د عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نه هم مکرم دی او عزتمند دی. زمو استاد داسې پیغمبر دی چې الله جل شانه په د باندې د پیغمبرانو سلسله ختم کړی دا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ختم بی البنیان، په ما باندې د پیغمبرانو آبادی د پیغمبرانو معنی محل دا ختم شوی دی. ما د پیغمبرانو محل ته زینت ورکړی دی. وختم بی الرسل، او پیغمبران او رسولان دا په ما باندې د دې اختتام شوی دی او دا ختم شوی زمانه رستا بل پیغمبر ناراضی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای انا خاتم النبیین، زه اخیری پیغمبرم، خاتم النبیین ما، لا نبی بعدی، زمانه رستو بل پیغمبر رسول نشی راتله. زمارونو اللہ جل شانہ قرآن عظیم الشان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب براہ راست خپل پیغمبر خپل رسول خپل عبد و بندہ ویلے دے. محترمو اللہ جل شانہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفات پا قرآن عظیم الشان کی ذکر کری. اللہ جل شانہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفات دا پا انجیل کی ذکر کری وہ سمجھتا. اللہ جل شانہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفات پا تورات کی ذکر کری وہ سمجھتا. اللہ جل شانہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفات پا زبور کی ذکر کری وہ سمجھتا. دا اسمان نا چی سمر کتابونا راغلی حق کتابونا، اگرچہ پا مخکینی کتابونو کی دا قرآن عظیم الشان نا غیر تحریف ہم شوے، بدلون پکی شوی، کلمات پکی بدل شوی، خبری پکی بدلی شوی، د ځان نه پکی دا غي وخت علماو هغوی پکی خپل خبری اخی دی، خو بیان پکی د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات موجود دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دیو یهودی معشوم تپوس تا ورغه، هغه بیمار دی په کټ کې پروت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صحابه کرام موجود دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورغه د دې يهودي معشوم سره د خپل پلار ناس دی، پلارم يهودي دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې معشوم د پلار نه چې يهودي دی تپوس کوي چې ستاره په الله قسمی چې په تورات کې زما صفاتونه نشته او کنهشتا. نو دا يهودي ورته وایي چې نه نشتا. په دې وخت کې دا معشوم را پاتې کې ناستو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمای او دا الله رسوله په تورات کې ستا صفات شتا، زما پلار ستا سونه خبره پټه کړه. په تورات کې الله جل شانه ستا صفات ذکر کړي دي او موږ مطالعه کړي دي او موږ تلاوت کړي دي. زمارونو نن سبا داسې مخلوق پیدا شو، داسې خلق پیدا شو، داسې زنانه پیدا شوي چې هغوی ځان ته مسلمانان وي، ځان ته پښتانه وي، ځان ته غیرتمند وي، او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الزامونه لګي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند مبارک باندې نکته چینی کوي، ګوتا غي تنسی. پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کې خبري راوباسي او داسې شان دی چې زمونږ په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې خبر نشتا. حسان ابن ثابت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخامخ ناس دی. حسان ابن ثابت دا د مدینی منوری اوسیدونکی دی او د نبوت د وخت د دربار رسالت د وخت شاعر دی، صحابی دی. د شپېتو کالو چې ایمان راوړی دی، یو کرو ښکلی شاعر و.
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک ته ګوري او یو شعر وایي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اجازه تخلید الله رسوله یو شعر نه ویم ستاسو په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته خپل صادر مبارک وړي وایا شابه زما منبر باندې کینو شعر وایا څه. نو حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنہ شروع کیږي ارشاد فرمایي واحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء. معنی واورا حسان بن ثابت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي واحسن منك لم تر قط عيني او دستانه خسته ډیر دستانه برابر ډیر دستانه حسین ډیر لم تر قط عيني زما سترګو لیدلې نه دی اوسه پورې. سوچ کوا نفي وکړه د ټولو مخلوقاتو د حسن نه یوازې حسن د رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت کو. اے د الله رسوله زه ډېر ګرځېدلی ما شام ته تللی ما روم ته تللی ما فارس ته تللی ما حبشې ته تللی ما د به د بادشاهانو په دربارونو کې شعرونه ویل شهزادګانو ته به شعرونه ویل. نو دا ورته څه وایي حسان بن ثابت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي واحسن منك لم تر قط عيني او ستانه خستا زما سترګو اړو لیدلی نه دی په دې ټوله دنیا کې. مننه. واجمل منك لم تلد النساء او ستانه ډیر جمیل او ډیر خستا دا میندو زیږولی نه دی. د الله رسوله خسته خو درنه نشته خو دا واوره چې ستانه خسته میندو زیږولی نه دی په دنیا کې. حسین او جمیل کې څه فرق دی؟ حسین دی ته وایي چې ته ورته وګوري او ښکلی ښکاره شي خو چې بیا ته هغه ته وګوري نو په هغه کې نقص راووځي یا یې پوزه ډېره غټه ده یا یې سترګې وړې دي یا یې رنګ کې په مخ باندې یا داغونه دي نو دې ته خو حسین ویلی شي برابر خو دی خو چې ډېر ورته وګوري د هغه حسن او جمال ختم شي. او جمیل بیا څه ته وایي چې ته چاته وګوري همداسې ورته ګوري او ګوري د هغه پوزه برابره ده د هغه غوږونه برابر دي د هغه سترګې برابرې دي د هغه شونډې برابرې دي د هغه لنګي برابر دي د هغه ویښته برابر دي دې ته جمیل ویلی شي. نو حسان بن ثابت فرمایي واحسن منك لم تر قط عيني او ستانه حسینم زما سترګو نه دی لیدلی واجمل منك لم تلد النساء او ستانه جمیل دا میندو زیږولی نه دی. اے د الله رسوله څه صفتونه به دې کوم د الله رسوله ما سره الفاظ نشته خو دا الاخري الفاظ رانه واوره. حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنه فرمایي خلقت مبرئا من كل عیب. اے د الله رسوله ته پیدا کړی شوی پاک د هر یو عیب نه. څنګه پیدا کړی شوی پاک د هر یو عیب نه؟ حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنه نه واوره کأنک قد خلقت کما تشاء. داسې پیدا کړی شوی د الله رسوله داسې الله پیدا کړی داسې زیږېدلی د مور نه لکه څنګه چې ستا خوښه یو الله ته دې فرمایش ورکړی. خلقت مبرئا من كل عیب د هر یو عیب نه پاکي. ستا اخلاق ښکلي دي ستا صفات ښکلي دي ستا جسد مبارکه ستا مخ مبارک ښکلی دی څومره ښکلی دی څومره مزیدار دی. کأنک قد خلقت کما تشاء گویا چې داسې پیدا شوی داسې پیدا کړی شوی لکه څنګه چې ستا خوښه لکه گویا چې الله جل شانه ته د الله رسول فرمایش ورکړي چې پوزه دا دومره اندازې سره پکار ده د پوزې لوړوالی دا دومره پکار دی د سترګو اوږدوالی توروالی د سترګو غټوالی دا د الله دومره اندازې سره پکار دی د غوږونو غټوالی ورکوټوالی مزیداروالی الله دا دومره پکار دی د شونډو سوروالی د شونډو غټوالی نریوالی دا دومره پکار دی د غاښونو غټوالی سپینوالی دا هغه په اندازې سره ښودل الله دا دومره پکار دی د مخ مبارک اوږدوالی ګولوالی د هغې تدویر دا دومره پکار دی د ویښتو رنګ دا داسې پکار دی د سټ مبارک د ورمیږ مبارک لړوالی د دې اندازه دا دومره پکار ده د لاسونو پلنوالی د ګوتو د نوکانو نه نیولې رسول الله صلی الله د ویښتو نه نیولې تر د خپو د نوکانو پورې مزیدار او مبارک و. نو اے د الله رسول حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي
کأنک قد خلقت کما تشاء والله داسې پیدا شوی د الله جل شانه د خوانا داسې خلقت دی شوی داسې پیدا کړی شوی لکه ستا چې خوښه یې الله ترې فرمایش ورکړی زمارونو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کی داغ نشتا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خبر نشتا بلکې د پیغمبرانو سلسله ته الله جل شانه خایس دا په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وربخلې دی حدیث شریف دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د ټولو پیغمبرانو چې زمانه مخکې تیر شوی دي دا غوی مثال داسې دی لو کده یو خسته معنی یو خسته معنی د خسته محل د خسته بنگله دا ډیزایندار مزیدار خپل خودی محل ته وي خلک راضی ګر چاپیره ته تاویږي په دې محل کې یو نقص نشتا یو کمی پکې نشتا ډیر برابر دی ډیر ښکلی دی انجینرانو په ډیره خواري کړې ده رسول الله صلی الله فرمایي یو نقص پکې دی په دې بلډنګ کې مخې طرف ته یو خښته نشته نو ټول خلک راځي سیاحان ګرځي چکر والا ګرځي او هغوی پکې ګرځي چې دې محل کې خو فرق نشته خو دا یو خښته پکې ولې نشته یاره دا محل ډېر ښکلی دی خو چې دا یو خښته پکې وی نو په دې محل په دې معنی باندې به حد شوی وی د ښایست او د حسن او د برابر والي د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه خښته چې په دې معنی کې نسته مثال داسې دی لکه زه چې پیغمبرانو کې نه یم کله چې زه الله جل شانه پیغمبر کړم دغه خښتم برابر شوله نو د پیغمبرانو حسن او جمال د پیغمبرانو د سلسله د حسن او جمال الله دا په ما باندې برابر کړ دغه خښته دام چې د پیغمبرانو په دې معنی کې کی خودلې شو څنګه چې د معنی حسن او جمال برابر شو دغه معنی اختتام ته ورسېده دې کې نور څه کمی نشته دې کې به نورې خښتې نه ښودلې کېږي دغه رنګې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبرانو د سلسلې د دې کړۍ د اخري خښته وه د اخري کړۍ وه الله جل شانه پرې د پیغمبرانو د سلسلې حسن او جمال او کمال او ښایست دا برابر کو او د رسول الله صلی الله نرسته به پیغمبر دا ناراضي زما رونو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا یوازینی داسې شخصیت دی چې کافران هم داغه په مدح کې کتابونه لیکلي دي یو کافر کتاب لیکلی دی او هغه به یو عرب ترجمه کړی دی 100 خالدون اعظمهم محمد همیشه خلق داسې چې همیشه به پاتې لوی خلق د دنیا لوی هستی چې هغوی د هغوی یاد د هغوی نوم د هغوی ذکر دا به همیشه تر قیامته پورې پاتې او په دې ټولو کې اعظمهم محمد صلی الله علیه وسلم په دې ټولو کې په ټاپ په اول نمبر په فرست نمبر باندې په اول پوزیشن باندې څوک دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د انګریز په خپل کتاب کې لیکي وای ما ته پته ده چې ډېر مذاهب والا دوی به زمانه خفه شي خو نه ما چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو د اخیری پیغمبر د محمد صلی الله علیه وسلم جن مطالعه کو دا غوی قرآن میں مطالعه کو نو ما ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق داغه کردار داغه خیارتیا داغه زیرکتا داغه عبادت داغه مجاهدات معلوم شو نو ما د مجبورین اول نمبر څوک لیکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه لیکلي په خپل کتاب کې اوله صفحه کې ورته ځای ورکړی دی چې هغه خلک چې د هغوی یاد به همیشه پاتې دا د مسلمانانو پیغمبر دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم انګریزا ته منن کتاب لیکي زما الله جل شانه 1400 کاله پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یو آیات په قرآن عظیم الشان کې نازل کړی دی ورفعنا لك ذکرک اے محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ستا یاد دستا د خوشحالیدو د پاره اوچت کړی دی ورفعنا لك ذکرک او ما ستا د خوشحالیدو د پاره الله جل شانو فرمای ستا یاد ستا نوم ستا صفات دا اوچت کړي دي څومره اوچت دي تر قیامت پورې به څومره اوچت دي که په د دوزخ او د جنت فیصله وشوه بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر دا اوچتي ورفعنا لك ذکرک اے رسول الله صلی الله علیه وسلم که څوک ایمان راوړي ستا نوم ما دومره اوچت کړی دی هغه به وایي چې لا اله الا الله ایمان برابر نه دی نو سبوي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس کامل مسلمان شو د الله جل شانه د نوم سره په کلمه کې
د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم الله جل شانه لګولې. مؤذن کا اذان کوي اشهد ان لا اله الا الله، اذان برابر نه دی، دې سره به یو جمله وای، یو کلمه به وای، اشهد ان محمد رسول الله. تبه وای اشهد ان محمد رسول الله، زه ګوي ورکوم چې الله خو یو دی، خو محمد هم د الله جل شانه پیغمبر دی. زما رورا ستا مونږ برابر نه دی. کله چې ته د الله صفات بیان کې او په آخره کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود ونوي، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد، اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد، ستا التحیات و اخیری ناس ته برابر نه ده. ته به څه وې؟ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ولا اشهد ان محمدا عبده ورسوله. ستا مونږ برابر نه دی مسلمانا. الله جل شانه ورته فرمایي ورفعنا لك ذکرک، او ستا د خوشحالیدو د پاره، ستا د طبیعت د پاره، ستا د امتیاز د پاره منګ څوکړه ستا یاد، ستا نوم، ستا صفات هم اوچت کړل. څومره دی اوچت کړل الله؟ دومره اوچت کړل چې الله جل شانه د خپل نوم سره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم ولګاو. نن خلک را پاسي زمو ستا په پیغمبر باندې الزامونه لګي. یو اردو شاعر څه وایي؟ وہی چاند سی تشبیہ دینا یہ کوئی انصاف ہے، چاند سی تشبیہ دینا یہ کوئی انصاف ہے، چاند پچھایا میرا محبوب کا چہرہ صاف ہے. اردو شاعر څه وایي؟ وایي د سپوږمۍ سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم مثال ورکول، وایي دا خو انصاف نه دی. د سپوږمۍ سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم انصاف مو ورکوي. ولی؟ سپوږمۍ کمزورې ده، د سپوږمۍ حسن کمزورې دی، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حسن او جمال دا اکمل دی، دا برابر دی. ځکه و سپوږمۍ ته تاسو وګورئ، شاعر فرمایي په دې باندې داغونه شته، او زما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وګورئ په هغه باندې داغونه نشته، هغه پاک دی، هغه صفا دی. حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ددن روایت دے، دے فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دے فی لیلت از حیان، پدا سے شپکی چی سپوگمئی پورا رانا کردی دا، سپوگمئی دا څوارلسمې شپې برابر شوی دا. وی کنت انظر الى رسول الله صلی الله علیه وسلم، وی ما بد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مخ مبارک تلیدل، و الى القمر او سپوگمئی تبا میم لیدل. سبا می کول اوس وی ماویل چې مقابله راغله د سپوږمۍ او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حسن په منځ کې. وی ما به سپوږمۍ ته لیدل، بیا به مې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ولیدل، بیا به مې سپوږمۍ ته ولیدل، بیا به مې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ولیدل. وعليه حلة حمراء، او رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې داسې چپن داسې چوغه پرته وه چې په هغې کې سرې سرې کرلې وي. وی څه فیصله مې وکړه چې سپوږمۍ ښکلې ده؟ نه وی والله ما د انصاف فیصله وکړه، ما حق فیصله وکړه. فاذا هو احسن من القمر، وی قسم په الله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سپوږمۍ نه ښکلی او مزیدار. د عفراء بنت معوذ رضی الله تعالی عنہ نه د هغه مجاهد نه چې د جنگ بدر په ورځ باندې هغه ابو جهل مردار کړی دی، د هغه لور د عفراء نوم دی، ربیع نوم دی. ربیع د ربیع نه روایت دی. نو دا فرمایي وای ما ته یو څوک راغلل، دې ته څوک راغلل، چې راغلل ورته نو تپوس یې وکړ، وای تا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی دی، دا د تابعینو تابعینو وخت دی، د تابعینو وخت دی، تا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی دی، تا خو آخري پیغمبر لیدلی دی. صفی لنا رسول الله صلی الله علیه وسلم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت موږ ته وکړه څنګه و؟ دا ورته څه فرمایي دا صحابیه، اے د صحابو بچو تاسو ته به زه د خپل پیغمبر څه صفت کوم؟ یقینا چې زما سترګو لیدلی، الله ما ته د هغه دیدار نصیب کړی، زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابیه یم، ما په خپلو سترګو لیدلی دی، ډېر صفات نشم کولی ځکه ما سره الفاظ نشته، خو بس داسې ووایه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک کې نور ایښی و. دا نور دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک کې الله جل شانه ایښی و. زمارونو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ظاهري باطینی په ټولو صفاتو سره برابر دی.
اے ظالما کم خوالاړې اے پښتونه کم خوالاړې د هغه سړي اوس ته بد بیانې د چا د مخه چې الله جل شانه دنیا قایمه کړې ده او پیدا کړې ده ته د پیغمبرانو د سردار پسې اوس خبرې کې ته د آخري پیغمبر پسې اوس خبرې کې ته به هغه چا پسې خبرې کې چې الله تر ټولو نه محبوب کلام چې الله جل شانه د ټولو نه خپل محبوب کلام قرآن عظیم الشان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړ ته هغه چا پسې خبرې کې چې پیغمبرانو سلسله په هغه باندې ختمه شوې ده تر هغه چا پسې خبرې کې چې داغه د امت دپاره د مسلمانانو دپاره د انسانیت دپاره هغه یو ناشنا پیغام راوړی قرآن یې راوړی احادیث یې راوړي دي ته د هغه چا پسې خبرې کې چې زما الله جل شانه په قرآن عظیم الشان کې خپله د هغه ذکر فرمایي وانک لعلی خلق عظیم اے انسانانو که تاسو اخلاق یادوئ تاسو کردار یادوئ تاسو خبرې یادوئ تاسو کړه یادوئ نو زما رسول الله صلی الله علیه وسلم جل شانو فرمایي وګورئ وانک او بشک ته رسول الله صلی الله علیه وسلم لعلى خلق عظیم فایزی خاوند د لوی اخلاقو د لوی اخلاقو سختنه ته څومره ډیر اخلاق دي څومره ډیر اخلاق دي څومره صفات دي راشه واورا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو جنگ نه واپس شو ستړی دی داس یو دشته د بیابان دی او ځنګل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی یو کیکر یا د بیرې د ونې لاندې دمه وکړله څملاسته رسول الله صلی الله علیه وسلم مجاهد دی رسول الله صلی الله علیه وسلم څملاسته په خاورو کې پروت دی یا یو نری صادر رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان ته غوړولی دا اوس د پیغمبر ژوند دی موت ته په دې کې نصیحت دی موت ته پکې عبرت پروت دی موت ته پکې درس پروت دی چې ته ډېر معمولی سړی انتهایی معمولی سړی وګوره ستا پیغمبر په خاورو کې ناست دی وګوره ستا پیغمبر ته پکې نشته ایسی نشته ار کنډیشن نشته څوک نشته چې پکې ورته وهي هغه دی د یو ونې د سوري لاندې پروت دی د جهاد نه راغلی دی پروت دی یو کافر راغی توره ورسره ده وایي اوس خو موقع برابره شوله دا سړی دی چې زمونږ د خدایانو پسې خبرې کوي دا سړی دی چې زمونږ د دین پسې خبرې کوي دا سړی دی چې مسلمانان د ده دپاره خپل سرونه خپل بچي خپل مالونه قربانوي دا هغه سړی دی چې زمونږ دپاره جنگ ته راوتی دی توره یې داسې د خپل تیکې نه راوویسته دی کافر رسول الله صلی الله علیه وسلم اوده دی د دې کافر چا خوا دې خوا ولیدل صحابه کرام هم لرې پراته دي اوده پراته دي په ونو کې پټ دي ده ویل دا موقع ده اوس به نعوذ بالله من ذلکه د مسلمانانو دا پیغمبر زه قتل کم د به قوم ته لاړ شم چې راځئ کار مې درته ختم که ودرېږه لږ صبر شه کافره چې څه چل کېږي نو رسول الله سلم ته دا په تیزه وایي یا محمد اے محمد صلی الله علیه وسلم من یمنعک منی څوک به دې نن زمان اخلاصي شابه خپل الله راو بلا شابه خپل لخکر راو بلا شابه خپل موټ امتحان ورکا نن به دې مان څوک خلاصي دا کافر ورته بیا د بې باندې لګي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم را پاسې ځان مبارک او چاندو نیغ ادرید دا کافر حیران دی د مسکاو فرمایلا رسول الله سلام په خندا شو او څه کوي ورته الله یمنعنی منک زما الله به ما دستان اخلاصي کافره اوس رسول الله سلام سره تور نشتا خالی لاس دی په مسکا په خوشاله باندې را پاتې دې ته اوس توکل وای دا پیغمبري توکل دی الله یمنعنی منک الله جل شانه به ما دستان اخلاص کی تمانه ش قتل ولې ستا دا توره ما نشي وجلی ستا دا توره ما نشي زخمی کولی الله به ما بچ کوي زما الله ما سره دی نو دې کافر باندې څه چلو شو د رسول الله سلم دا الفاظ په کافر باندې د توري گزار د کافر په لاس کې توره ده مضبوط مټ دی ځوان کافر دی توره داسې ولقېدله لاس یې ولقېده لاس یې کمزوری شو توره ترې وغورځېده رسول الله صلی الله علیه وسلم توره راواغستله رسول الله سلم ورته فرمایي الان من یمنعک مني اوس به دې زما نه څوک خلاصوي اوس به دې محمد رسول الله سلم نه څوک خلاصوي کافر ورته څه وایي کن خیر آخذین د توري ښایسته نیونکی شه ما ته څه مه وایه سوال یې شروع کړه زاري شروع کړه رسول الله سلم ورته فرمایي زما خلاف خو بیا جنگ ته نه راوځي نه توبه ده بیا به نه راوځم
ځینې روایتو کې دام شته چې دا کافر مسلمان شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه د الله پیغمبر ما ته الله طاقت درک په ما باندې تا ما ته الله په بدمعشي شروع کړله تا زه نه پرې خودم الله جل شانه در نخلاص کړم الله جل شانه ما ته په تا باندې طاقت راکړه زه درته عفو کوم زه ګرځم ځکه او زمون خلاف جنگ ته مروزه زه د الله حق پیغمبر ام کافر مسلمان شو او خپل قوم ته لاړ او قوم ته وی اے قومه د داسې سړي د خوانه درته راغلم والله په دنیا کې د ټولو نه عظیم انسان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دے. اے قوم راضی ایمان راوړي قوم هم د دې مشر په خله باندې ایمان راوړي. زتا ته ویم اے ظالم پښتونه ته د هغه پیغمبر بد بیانې چې داغه خیر داغه رحمت کافر تم رسیدلې دي. زنه ویم الله جل شانو فرمایي وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته نه را لېږلې یا الله د صد پاره دی را لېږلې یا الله څنګه دی را لېږلې دي الا رحمتا للعالمین مگرم رحمت ته ټول مخلوقات او عالمین د پاره. وګوره د کافر د پاره رحمت دی که رحمت نه دی؟ زمارونو رسول الله صلی الله علیه وسلم د کافر سره بد نه دی کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان ته زور ور کړی دی خو یو کافر بچ کړی دی. داسې اخلاق یو اعرابي راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل په خوښ په سورلې مبارکه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سور دی سورلې مبارکه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک تشریف فرما دی په سورلې باندې ډیر صحابه کرام ور سره دي روان دي. دی وخت یو اعرابي مسلمان باندې راغی چې راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورچت شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم دی گریوان نه ونیو وای اعطینی من مال الله تعالی ما ته د الله جل شانه د مال نه د غنیمت نه څرا کتا چې کم مال اے پیغمبر الله جل شانه درکړي. نو روایت ته صحابه کرام فرمای د رسول الله صلی الله علیه وسلم په غړې مبارکه کې یو څادر پروتو یو رومال پروتو. دا عربي چې کوم مسلمان چې د آدابونه خبر نه دی دا د رومال تر سه زور ور کوي تا وایي. صحابي فرمای من رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید چې دا غ رنگ مبارک د چې کمزور ور کړی د دې د وجې نسور شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته مسکا کوي وای ښا تا ته درکم تا ته صدر کوم ښا تا ته صدر کوم. ورا الته د مرین نیولې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زور ور کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مری خپ کړی دا دې ته اخلاق وای ورته وای خطا تصدر کوم ښا علی وای شابه د تصور کوي شابه د تصور کوي دا ورته نه وای چې تا خو ماته تکلیف راکو نن به ته وزیر اعلی صاحب ته داسې وکي نن به ته بادشاہ صاحب ته ورشي هغه ته زور ورکی ابل گریوان نه ونیسي ابل مری نه ونیسي نه. دا محمدي اخلاق دي دا قرآني اخلاق دي دا د اخیری پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخلاق دي. دا موت ته درس دی چې اے امتی رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې اخلاق جوړ کا داسې ځان جوړ کا. زمارونو یو څوک ملعون را پاسېدلې او هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخی کړې ده ولی دا کافران نسمیږي هغوی ولی په مسلمانانو باندې تل د پاره گزارونه کې واورئ کافرانو قسم مې د الله په ذاتی چې زما چرسی پوډري د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی موجودي ان شاء الله اغم د خپل سر په مقابله کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دفاع کوي او کړی دا. علما خو پریدا اجیان پریدا تبلیغیان پریدا مجاهدین پریدا شیخ الحدیثان پریدا مفتیان پریدا پیران صاحبان پریدا زدر ته چرسی پوډری د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی خیم قسم په الله کافر هم تا پری نه دي هغه هم د خپل سر په مقابله کې د بچو په مقابله کې د خپل مال په مقابله کې ان شاء الله دغه ګستاخ مقابله کوي به کنه به کوي ان شاء الله. تلاڅوي نن مولیان خروستا کار دی مجاهدین خروستا کار دی امارت اسلامی خروستا کار دی ان شاء الله زما د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بدبل امتی هم د خپل پیغمبر ګستاخی نشي برداشت کولای الګ برداشت کولای شي نه شي برداشت کولای الکو دغه خپل سرون نمنګ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره تیر یو کتیر نه در حقیقت یو سوچو کې بیا ماته جواب راکې اے لکو انشاءاللہ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دفاع کیږي زما په دې سر باندې اے د التاب مولا صاحب دا سر دی بکینه خود رسول الله صلی الله علیه وسلم دفاع وکوم
زما د بچی په سر باندې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دفاع کیږي زه د خپل بچی نه تیرم زه به رسول الله صلی الله علیه وسلم انتخاب کوم زما د مال په وجه باندې که زما د پیغمبر بې عزتی کیږي او زما پیغمبر زما د مال په وجه باندې د هغه د بې عزتی نه بچ کیږي ان شاء الله زه خپل مال نه تیرم تاسو ټول هم دا اراده ده دا عقیده ده بلکې دا زمونږ عقیده ده چې موږ به د رسول الله صلی الله علیه وسلم دفاع کوو په خپل ځان باندې په خپل مال باندې په خپلو بچو باندې ان شاء الله هر قسمه مقابله به د کافرانو کوو ټیک ده کافران دا د مسلمانانو امتحان اخلي چې راودرېږه چې دا د خپل پیغمبر سره دوی مینه کوي ودرېږه چې دا مینه څومره پاتې ده ودرېږه مسلمانانو کې څومره جسته ودرېږه موږ خو په مسلمانانو باندې ډېره خواري وکړله مولیان هم پکې بدنام کړل حاجیان هم پکې بدنام کړل د دوی قرآن پسې هم خبرې وکړې د دوی حدیثو کې هم خبرې راوویستلې د دوی دین دا د هغوی په زعم باندې موږ بدنام که مسلمانان هم دهشتګر حساب کړل علما هم دهشتګر کړل مدرسې هم دهشتګردې کړلې قرآن تم د دهشتګردۍ کتاب ویو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثو تم د دهشتګردۍ خبرې ویلې راځي چې مسلمانان څه کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند مبارک باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت مبارک باندې هغوی یو داغ ولګوي یو خبرې وکړي الحمدلله مسلمانان به تر قیامته پورې موجودي د خپل پیغمبر دفاع به په خپلو سرونو باندې کوي زما رونو کله چې داسې یو خبره راشي د علماو خبرې ته مه ګورئ خپله دا کار کوي زما ګیله ده د حکومت نه زما ګیله ده د پولیسو نه زما ګیله ده د فوج نه زما ګیله ده د ادارو نه ولې عوام ولې مجبوره شي چې څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي وکړي ولې دا فوج څه شوی دی فوج دی ورشي د هغې سړي نه دې تپوس وکړي هغه دې محاکمه کړي که هغه د وژلو دی مړ دی کړي که هغه په جیل کې اچولو دی په جیل کې دی واچوي که هغه هغه د پانسۍ دی پانسي دی کړي که هغه په ډزو دی ایشتلو دی په ډزو باندې فوجي صاحب مړ کا ولی ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی نه یې تا سره چې دا وسله ده او دا زور دی ته چې په دې باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دفاع ونه کړي نو په دې باندې موږ څه کوو پولیس صاحب ته وایم تا ته الله جل شانه طاقت درکړی دی راشه عوامو ته ضرورت نشته ته ورشه هغه ګستاخ راګیر کا محاکمه یې کا که جیل کې دا اچولي جیل کې یې واچوه که د وژلو مړ کا ته ادارو ته وایم تاسو شپه ورځ د ملک د بقا دپاره ګرځئ راګرځئ خو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګستاخي وشه د الله دپاره خاموش مه پاتې کېږئ عوامو ته ضرورت نشته خالد غازی ته ضرورت نشته ممتاز قادری ته ضرورت نشته چې تاسو کله پاسېږئ او دغه سړی محاکمه کوي چې یو ګستاخي چا وکړله او زمونږ فوج ورغی زمونږ پولیس ورغلل زمونږ حکومت ورغی او هغه ګیر که هغه باندې چې کومه سزا ثابته شوه سزا یې ورته ورکړه څوک به جلوس وکړي څه ضرورت دی چې خو ته څه ضرورت دی د حکومت خلاف اوازونو ته بیا څه ضرورت دی ځکه زما حکومت پاسېدلی دی هغه ملزم یې ګیر کړی دی هغه ته سزا ورکړې ده نو زه به بیا خپل حکومت ته دعاګانې کوم زه به په فرضو کې حکومت ته دعاګانې کوم زه به په فرضو کې خپل فوجي ته دعاګانې کوم زه به خپل پولیس ته دعاګانې کوم زه به خپلو ادارو ته دعاګانې کوم زه به سجده کې پروت یم زه به خپل فوجي ته دعاګانې کوم زه به نفل کوم فوجي ته به دعاګانې کوم زه به تهجد کوم خپل فوجي ته به د سالمیت د هغه د بقا دعاګانې کوم خو چې فوجي څه کار وکړي دغه کار وکړي عوامو ته دې مه پرېږدي پولیس دې عوامو ته فیصله مه پرېږدي خپله په دې قانون کې دا شته چې ګستاخ چې دی هغه به نیولی کېږي به قتل کېږي به وژلی کېږي به محاکمه کېږي نو راځئ حکومت دې دا کار وکړي عوامو ته هېڅ ضرورت نشته دی الله دې ما ته او زموږ حکومتونو ته او تاسو ته هدایت وکړي الله دې زموږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه پیدا کړي الله دې زموږ د قرآن عظیم الشان سره مینه پیدا کړي